خپل پلار ته صابون نیولې دی او پاک او صفای لامبي. دا ویډیو تاسو ګورئ او څو خبرې کوو بیا. الله اکبر. دا ویډیو چې مالا مخې لراله ډېر خوند یې راله راکو. دا زوی چې لګیا دی او دا خپل پلار لامبی او پلار یې د خپلو بازو نه پرېوتی دی جي. زما قرآن کې چې ورته الله فرمایي چې اوف هم ورته نه کوې په دې ټایم کې. دا بوډاګان چې شي دا مور او پلار دواړه یا یو د دوی نه، نو په دې ټایم کې به ورته اوف هم نه کوې. نو ما چې کله دا کلیپ راله مخې لراله نو ډېر خوشحاله شوم. د سترګو نه مې اوښکې لاړه چې خدای پاکه داسې اولاد هم په دنیا باندې شته. اگر کو دا ویډیو هر څنګه ده خو بهر کې به ډېر ښایسته یو عکس یې ورکړی د مور او پلار د خدمت. دا ټایم نه دا ټایم جناب دا ډېر د ازمایښونو ټایم د مور او پلار او د بچو دپاره. خیال یې کړی که نه چې دا مور او پلار یې بوډاګان شي که نه او یا یو د دوی نه بوډا شي. د علماء په نگرانی کې الحمدلله برانچ کولاو شوی دی. یاسین حج اینڈ عمره سروس زیر نگرانی مولانا اختر علی. ټول علما دي ماشاءالله. او څوک رابطه کول غواړي 045 065 8598 شیرګړ بازار ضلع مردان کې تاسو په دې نمبر رابطه کولی شئ. تاسو راتلی هم شئ. د هر ځای کې چې تاسو یې تاسو خپل پاسپورټ رالیږلی شئ او د حج او د عمرې او د هر قسم ټیکټ تاسو ښه په تسلۍ سره او ښه په یقین سره انشاءالله دا خدمت تاسو د دې علماو حاصلولی شئ. په دغه ټایم کې چې د بچو دپاره بیا ډېر غټ ازمیښت دي. په دغه ټایم کې بیا د بچو خدمت نه دی، د مور او پلار خدمت کول. بچو دا ډېر کم بچي چې د دې سعادت حاصلولو کې کامیاب شي. یعنی ډېر کم بچي چې د خپل مور او پلار په دې ټایمونو کې خدمت وکړي. ګینې څه کوي؟ ګینې یو تپاس کوي بلې بل تپاس کوي. ګینې څه کوي؟ ګینې ځان پې ناغرضه کوي. ګینې څه کوي؟ په دوایانو یې هم ځان ناغرضه کوي، په خرچو باندې هم ځان ناغرضه کوي. او کله یو در او کله بل در. په خپله ما لیدلي ځکه تاسو ته ویم. ښه یو کس راته زه هم خوش قسمت دی دغه بچي. زما نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي پلار ګورې دروازه د جنت ماته نه کې ګورې کولاوي کا کو ماته دکړه ګوره زندگی به ته ډېره ګرانه شي هلته. ماته نه کې ګوره خپې نه کې. او په دې ټایم کې نه دی، په دې ټایم کې خو بیا ماشومانان شي دا کله چې دا بوډاګان شي. ګوره الله جل شانو دا ټایم یاد کړی چې اوف هم ورته نه کې. علما فرمایي کو د اوف نه لاندې بل یو لفظ وی نو وی الله جل شانه به ویلی وی خو اوف یو ادنا لفظ دی. څنګه دماغ چې دې ټایم کې کمزوري شي جي، په دې ټایم کې ماشومانان شي، په دې ټایم کې دماغ کار نه کوي. لکه یو واقعه ده که نه، یو پلار دی او بوډا دی، بوډا شوی دی او مخامخ کارغه داسې ناست دی که نه. نو دا پلار ورته څه وایي د خپل زوی ته؟ زویه وایي دا څه دي؟ زوی ورته وایي زوی غټ شوی ښه وایي دا کارغه دی. وایه په غوږونو باندې درونو وایي دا څه دي؟ وایي دا کارغه دی. وایه دا زوی ورته ایسته غوسه شو. وایي ورته مړه پلاره بس وایي چې نه څه پکې وایي چې اورې نه نو ولې مې تنګې ولې راته خبرې اترې داسې کې بس غلی ودرېږه که نه. نو هغه زوی پلار ورته څه وایي زویه وایي ډېر ټایم مخکې ته چې کله وړوکی وي په دې خپلو اوږو باندې مې راغستی وي او وایې او وایي دغه شان په دغې ځای باندې یو مارغه ناسو او وایي تا به وي بابا جانه دا څه دي؟ ما به ته وي مارغه دی. تا وي دا څه دي؟ ما به ته بیا وي مارغه دی. تا به ویم بابا جانه څه دي؟ ما به ته وي مارغه دی. او په 20 کرته 13 کاله د 40 کرته ما تا ته دا ویلي دي. او نن مې ته صرف یو پیره ووي نو تا څه وکړله؟ تا وي چې بس نشمه او بس غلی کېنه بس خبره ختمه. په خپله ما ته یو کس رینګ وکړو، یو کس او ما ته وایي مولي صاحب وایي دعا مې پلار ته وکړه چې الله ایمان سلامت کړي. ما ورته ولې جي څه وجه ده؟ وجه څه ده؟ هغه راته وایي مولي صاحب وایي پلار مې بیمار دی او په کور کې پروت دی. وایي پاکې خبرې درته کومه. وایي مولي صاحب خدمت نور تنګ کړو. الله اکبر کبیره. او په کور کې ښځې هم جګړې کوي په خدمت باندې او خدمت یې نشي کولی. وایي مولي صاحب یا به وله زه ګټم او یا به پې زه لګوم. نو بس وایي دعا وکړئ چې الله یې دا تورې خاورې نصیب کړي. ښه اوس دا د هغه مشرانو زیات تر علي که نه چې د خپلو بچو تربیت ګورې نه یې کړی. ښه د خپلو بچو د ستور ټکی ښودلی نه یي. په خپلو بچو دنیا او بس بچو دنیا او دنیا ګټل دي او چاته ونه درېږي، چاته محتاج نشي. بس
دا بس دغه پلار مقصد سي صرف دنیا ګټلی او د خپل بچو نه جناب ماشینان ساز کړي اعلی کالج یونیورسيټو ته ورسوا اعلی تعلیمونه په کدا من نه دي او جناب له ورته سوخه یا ګوره سبا چې وته پریوځي ګوره چې وای چې دا می پلار دی او دا می مور ده سبا چې په قبر کې وته پریوځي چې پته وته لګي چې زما د مور او پلار نن سپکار دي دوی بس کم ډالې وستل پکار دي دوی بس ته ضرورت وي دوی به د چالار ته ګوري نو خوش قسمت دي هغه بچي چې دې ټیم کې د خپل مور او پلار سکه ډکه تشي امتیاز وغورځي بسترې ورته بدلی کی پاک غلام بی خدمت وکي دا بهترین الله اکبر کبیر نو دومره واقعیات کې دومره په دې باندې کنا چې سړی حیران شي حیران خدایا چې دې ټیم کې تمور او پلار له سمره مقام ورکې چې کله بوډاګان شي او هغه ډېر بدبخت دي چې دې ټیم کې بیزار ناغرض کی ما کو بیزار ناغرض کو کنه جناب زمانه هم بچی پیدا دي ښا غم بنکم ښا پوه شوي هم وخت په ما باندې هم را روان دي دغه ترتیب به ما سره خپل بچی کوي او کنه سینې سره مې ولګول خدمت مې ولا په هر ټیم کې خو خاص کر چې دا بوډاګان شي کنه یو کېله ولا راوړم مړه یو مړه ولا راوړم مړه بیا ورته ګوره ته چې خدای پاک دا ټوله دنیا مې ولا راوړه په قدمونو کې مولا کې خودله نو خدایا زمون خدمت نصیب کړي دې ټیم کې او چا چې نه کړي خدایا هغه له دې توفیق ورکړي چې مور او پلار پسې ډالې لري